بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. عزتمندو، دا وخت موږ سره د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون صاحب ناست دی او د دوی انټرویوز شوي دي او موږ داسې مطلب فارمل انټرویو نه ده دوی سره، خو د دوی سره یو څو خبرې کوو، ځینې پوښتنې دي زموږ په زړه کې، هغه د دوی مخې ته ږدو. منظور پښتون صاحب، ډېره مننه کوو ستاسو، موږ له ټیم راکړه. امین. اول خبره دا ده چې د اسفندیارولي صاحب یو بیان راغلی و چې یاره یو دوه میاشتو کې به دا خبره ښکاره شي چې د پی ټي ایم پوزیشن څه دی، د دې په شا څه دي. تاسو څه ګڼئ چې د پی ټي ایم پوزیشن څه دی، مضبوط دی که نه ښکته روان دی؟ الحمدلله پی ټي ایم پوزیشن ډېر مضبوط دی، ډېر ښه دی. یعنې دا خواران خلکو اواز نه موندوه، لویې لویې جلسې به کېدلې، ډېرې کیسې به پکې وشوې، خو د هغې د مور د اوښکې خبره چا نه وکړله چې زامن بیا په دمکوب شو، په غږ شم نه شول. زمونږ کورونه ړنګ شول، چا هم رانه ونه شمارل چې څومره ړنګ شول او پرې وشول. وطن غرقېدو، یعنې که زمونږ چېرته دا ضرورت نه وی، زمونږ د دغې لپاره راپاڅېدل، زمونږ ژوند څه پاتې وی په څه طریقه کښې، موږ به نه وی راپاڅېدلي، دا زحمت به مو چاته نه وی ورکړی چې دوی ته څه خطره محسوس شوې وی چې که زمونږ لیډرشپ یا سیاست ته څه خطره جوړېږي. قطعاً به موږ دا نه وی کړی، ډېر څه به مو برداشت کړي وی، خو موږ ته د ژوند څه لار نه شوه پاتې. نو پی ټي ایم مضبوط دی، او که څوک وایي چې یعنې د پی ټي ایم غبه راښکاره شي، که موږ چېرته په بده لار روان وو یا زموږ څه بد غوي بیکګراونډ وي، غوي، خدای ته مې سوال دی، په امین زه هم کوم، ټول دې پرې وکړي، خدای دې بیا 2 میاشتې موږ نه کتم، خدایه نن په نن او تر سبا پورې زموږ دا ښکاره کړي. خو که له چا سره ثبوت هم وي، زموږ یعنې دوی په ذهنونو کښې داسې څه دي د دغې نه روان بل حقیقت وي، هم هغه به هم دعوت ورکړو چې هر وخت یې تاسو راوړئ. او زه به د داسو بیانونو یعنې چې په هغې کښې پي ټي ایم مشکوک ښکارېږي، د هغې په حواله سره هم دومره وایم، د پښتونخوا په خاوره باندې زمونږ د طرفه هر چاته مینه ده، که څو هم راپسې وکړي، هم زمونږ د طرفه به بد الفاظ نه وي. دا یو ده ته ډېر احترامات، ډېر عزت د خپلو ټولو ملګرو ته وایم. څومره سیاسي مشران دي، موږ او تاسو خواران خلک یو، د ورکو امیدو، د ورکو کورونو خلک یو. نو موږ او تاسو به داسې ځان نه جوړوو، چا ته به بده خبره نه کوو، ملنګ سره ملنګانو سره ملنګي هم ښه ښکارېږي. موږ به انشاءالله خپل په هغه خپل اوقات چې اوسو، چا ته به بده خبره نه کوو. نور دلته پښتونخوا ده، لوی وطن دی، څوک به څه وایي، څوک څه، خو نه به سیاسي مشران پسې زموږ څوک خبره کوي، نه موږ وایو هم چې که څوک په موږ پسې خبره کوي په پښتونخوا کښې، موږ هم د هغې مخالفت شروع کړو. کېدای شي زموږ سره د یوې خبرې 100 جوابونه هم وي، کېدای شي لکه څنګه په موږ کښې څوک نکته چیني کړي، د ده سره یو دوه وي، زموږ سره 100 وي ورسره د څوک، خو موږ خپل صلاحیتونه د خپلو پښتنو سره په ټکر ښه نه ضایع کوو. موږ یو ځای لیدلی دی چې هغې ځای نه پښتانه خرابېږي، هغې ته موږ ګوته نیولې دي. موږ یو ځای لیدلی چې هلته آیني حقوق دي، هغې نه یې موږ غواړو خپل صلاحیتونه مو خپل د دغې لپاره دی چې پښتونخوا خاوره ته څه راوړو. موږ به خپل صلاحیتونه د دغې لپاره کله هم نه کړو. نور په پښتونخوا باندې د هر چا لپاره که څوک زموږ مخالفت کوي، هم زموږ د طرفه مینه ده، دا محبت دی، او د یووالۍ پیغام دی. او هغه خلک چې زموږ پر مخالف وي، هغو ته وایو یو ځل خو زموږ ما ته ټایم راکړئ د مېړولو، زما دا اورېدلو خو هم یو ځل ما ته ټایم ورکړئ. څوک هم یو صرف مشر اسفندیارولي ته نه، هر چا ته چې تاسو راشئ ما در وغواړئ، زه د دغې معاشرې ورور زوی یم، ځان سره مې کښېنوئ، کومه غلطه ده چې موږ مشترکیت ټیک کړو، درته ته راته غلطه ثابته کړه چې په هغې ځای ټیک نه شي، بیا راته وایه، موږ به په هغې ځای د هغې د ټیکولو کوښښ وکړو. خو صرف دا وي هم یو ځل د اورېدلو د ټول پښتونخوا کوښښ وکړو. ریاست دا وایي چې ستاسو دا کوم قدم چې اوچت کړی دا غیر آیني دی. په کراچۍ کې هم داسې قتل عام شوی، داسې دهشتګردي شوې، داسې د خلکو حقوق پامال شوي دي چې د هر چا د طرفه شوي هغه شوي دي. هلته داسې قدم نه دی اوچت شوی، بلکې ریاست راغلی دی او ریاست هلته د امن د راوستو کوشش کړی دی.
بیا ریاست چې کومه خبره کوي چې تاسو غیر عیني طریقې سره راغلي او دا تخریب چلوي نو په کار نه و چې څنګه کراچۍ کې امن راغی دغه شان دلته راغلی دی داسې ده چې امن څه شي ته وایي تاسو امن خو دې ته وایي چې ستا عزت ستا ځان محفوظ وي ستا کور محفوظ وي زمونږ خو کورونه ړنګېږي اوس هم زمونږ پوسټونه څومره بېعزتي کېدلي د پي ټي ایم له وجه एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग په 2017 کې څومره شوی دی څومره زیات وشو بس صرف په لاهور شه دماکې نوې شوې نورستي امن ورته ووایو زموږ په خاوره باندې خو اوس هم په تېره میاشتې په ورغزۍ ایجنسۍ کښې د خلکو ټوکړې ټوکړې د جسمونو واچېدلې دلته په دې خاوره باندې د خلکو کاروبارونو سره څه لوبې وشوې د ځانونو سره څه لوبې وشولې نو زموږ خو ټارګېټ کیټینګ هم روان دی اوس څو میاشتې اول هارون بلور شهید شو په هغې هم دمکه وشوله په کویټه کښې هلته څه نه وشول په غږ کښې زموږ په خاوره باندې خو جنګ روان دی نو جنګ ته چا امن ویلي دي باقي پاتې شوله د کراچۍ خبره تا ته پته شته دی اوس هم زه یې نمبر درکولی شم بله ورځ هم یو ماشوم راغلی چې په کور مو سړی نه شي پاتې مومند 6 کسان دي ټول یې یوړل پولیس والا او هغې په سر پیسې غواړي دا امن دی هغه هلته څومره پښتانه یې مړه کړل دا امن دی ته وایې چې په کراچۍ کښې حکومت یعنې امن راوسته آیا هغه ټول روانور دا کول په کراچۍ کښې تر ټولو لوی کردار روانور ادا کول آیا روانور چې څه کړي دي هغه ته تاسو امن وایې دا که دغې ته امن وایې بې خدای دې وکړي چې ما تاسو پوه کړئ ما د جنګ په تعارف لږ پوه کړئ چې جنګ څه شي ته وایي ما یعنې د خلکو بېعزتیانې په کراچۍ کښې څه نه وشول دا اوس د کراچۍ سره چې کوم د امن لفظ استعمال شو والله زما لږ کې زړه ته هغه راغی چې دا ریاست څنګه وایي کراچۍ سره کراچۍ کښې اوس څنګه شو کراچۍ کښې اوس هم ایکسټرا جوډیشل کلینیک شوی دی که د خلکو په عام ولس په مرګونو اوس په دې میاشت 7,000 نه باندې د پښتنو دوکانونه ړنګ شوي دي آیا د انکروچمنټ په نامه باندې د خلکو روزګارونه بربادول امن وایي آیا خلک نیول وهل پورول هلته پښتانه زه تللی وم اوس راغلی یم په والله هر سړي به وایي چې د شپې خوبونه اوس خو لږ شوي زموږ د شپې خوبونه نه وو اوس هم پوره نشته هغه زنانه ټولې ذهني مریضې دي د شپې د چپونه هلته د پښتنو حال څه شی دی چې موږ ورته امن ووایو نو امن خو په کراچۍ کښې چا داسې راغلی دی امن نه دی راغلی څنګه چې د ټوپک په زور باندې په فاټا کښې طالبانو په خلکو باندې یوریټ قایم و په هغې شان بلکې په هغې شان هم نه هم څه سخت په کراچۍ کښې د ټوپک په زور باندې دغو خلکو بتې هم اخلي د خلکو نه پیسې هم اخلي خلک وژني هم نو نه خو په کراچۍ کښې امن راغلی دی نه په بل ځای کښې راغلی دی هم که څوک دا وایي چې په لاهور کښې دماکې بند شوې نو امن دی نو د دې سره موږ څه اتفاق نه لرو یو خبره دا هم کېږي په 2012 کې په او یو خبره چې پي ټي ایم په غیر آئیني طریقه سره یعنې چلیږي راته ودې شي آئین په کوم شي کښې درته آئین داسې نه ده چې خبره ده چې غیر آئیني او آئین خبره نه ده آئین شیخونه لري آئین اصول لري آئین وجود لري په هغې کښې نه هرې غلطۍ خپل یو تعارف پېژني دغه شی غلطي ده په هغې کښې په کوم ځای کښې لیکلي دي چې پي ټي ایم غیر آئیني راته ودې شي په هغې کښې ثابت ها موږ په دغې آئین کښې دلته ډېر جرنیلان غداران ثابت کولی شو ریاست یې امکان راکوي موږ په دغې آئین کښې موجوده جرنیلان دا غیر آئیني نه ده چې تاسو ادارو پسې د هغې نوم داسې انداز کیلی چې مطلب د هغې په بده خوله باندې په بدو خبرو باندې هغه یادوئ غیر آئیني قدم نه دی یعنې زه چا مړ کړم یا زما ورور چا مړ کړ نو زه د هغې نام نه واخلم چې پلانکي مړ کړم څه وکړم زما ورور چا مړ کړ یعنې فار ایگزامپل ستا نام صابر دی صابره ستا زما ورور مړ کړ آیا زه څه ووایم چې زما ورور زه دې پېژندم هم زه دلالا ته ورشم چې زما ورور خو چا مړ کړ خامخا به هغه چا مړ کړ نو زه به ستا نام نه اخلم ستا نام یا ګناه دی د دې خبرې څه ثبوت هم پکار وي که نه چې زما ورور صابر مړ کړ بلکل ادارو زما ورور مړ کړ نو د دغې خبرې څه ثبوت څومره پکار دی چې درته پېښ یې کړم څومره پکار دي پکار څومره دي تعداد وښایه 1000 پکار دي 1000 ثبوتونه درته پکار دي درته وایم 1000 ثبوتونه پکار دي تاسو سره د دې ثبوت د دې خبرې زه تا ته وایم 1000 ثبوتونه پکار دي 2000 پکار دي
راشه 10,000 ثبوتونه چې درکړه چې دوی عام ولس دغو ادارو وژلی دی خو دوی لکه څنګه چې راوانور خلاص کړو داسې هر یو خلاص کړی دی داسې هر یو بچ کوي آیا په وزیرستان باندې بمباري چا وکړه دغې فوج نه وکړه ته د سوات نه په لږ فاصله باندې په دغې سوات د مارتانیا د علاقې کښې دغې فوج بمباري نه وکړله ولې دا ثبوت نه دی د دغې پښتونخوا په هر یو ګوټ کښې دوی څه نه وکړل دا ثبوتونه نه دي دوی موږ ته ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي زموږ خو مطالبه هم ده چې ته د رښتیاو کمیشن جوړ کړه هلته به پته ولګېږي که چېرته موږ دروغجن موږ ثابت کړه شو ته به ټیک جوړ شي که چېرته موږ دروغجن نه وو خو بیا به دا ثابته شي دوی خو د ثبوت څه موقع راکوي ریاست موږ ته دغې موقع راکړې ولې یې نه راکوي ولې منډه ویلې دي شي که دی چېرته رښتونی وي موږ ته د موقع راکړي یو اخري پوښتنه کومه چې په 2012 کې یو تحریک شروع شوی په افغانستان کې ګریټ افغانستان مومنټ په نوم باندې او د هغې دا ټارګټ دی چې په کال 2019 کې به هغې له عملي شکل ورکوي څه نام یې دی ګریټ افغانستان مومنټ او د هغې دا ټیم دی چې د اټکه پورې د څومره علاقه ده دا د افغانستان برخه ده او دا به موږ د دې سره ملګري کوو دا خبره کېږي چې د پی ټي ایم د دغه تحریک یو کړی ده تحریک نام څه شی دی ګریټ افغانستان مومنټ ګریټ افغانستان مومنټ دا په 2012 کې جوړ شوی دی یاره ستا په مخ شه قرآن شریف وروره دا قسم درته چې که ماته یې پته هم وي چې د مومنټ جوړ شوی ستا اکسیډنټ وکړو د دغې ځای نه وینې بهېږي ته ډاکټر ته ورځې او څوک دعوا وکړي چې دا د دغې ډاکټر د ګټې دپاره به روان دی ته به څه سوچ کوې څه سوچ به کوې آیا ته به راډرېږې چې هغه خپل زخم نه پټوم زمونږ د مومنټ نه ښه په واضحه مونږ وایو د دنیا په کوم ګوټ کښې هم چا ته ګټه رسېږي یا چا ته نقصان رسېږي په ولاکه پروا وکړو مونږ خپل زخمیان یو زمونږ وجود دردېدلی دی زمونږ کورونه ډنګ شوي دي دا موبایل راواخله او ته شه سبا چې لاړ شو زما کور وکړه چې ډنګ دی زما کور اوس هم لنګ دی زما تره په قبر باندې د ودروم چې هغه داسې ټکوړي ټکوړي راوبیا کړلو چې موږ بوجې ته اچولی ټکړو د علي وزیر 19 کسان مړه دي اوس چې دی خبره کوي دی د ګریټر افغانستان ایجنټ شو دا کوم یعنې کوم منطق به راته وایي چې د یو سړي ټول کور لاشونه دته ایښ وي او دا یې په جیل کښې نیولی وي هغه خوندې مندې چې ژاړي هغې ته ته وایې ته خو د یو چا ایجنټ یې که چېرته ګریټر افغانستان یو مومنټ شروع وي بیا د پاکستان فوج د هغې ګریټر افغانستان مومنټ ایجنټ دی ځکه چې هغه داسې کارونه کوي چې هغې نه خلکو ته ګیلې درېږي هغې نه خلک راپورته کېږي بیا خو تر ټولو لوی ایجنټ د دغې ګریټر افغانستان مومنټ د پاکستان فوج دی هغې ظلمونه وکړل د هغې وجه خلک راپورته شوي باقي خلک وایي چې دا د پاکستان ماتول دي که موږ ته په ژوند راکولو باندې که موږ ته په حقوق راکولو باندې پاکستان ماتېږي چې سبا ماتېږي نن نه مات شي موږ خپل حقوق غواړو خامخا یې غواړو موږ ته نه د پاکستان پروا شته دی موږ ته نه د دنیا افغانستان پروا شته دی موږ ته نه د بلې دنیا پروا شته دی موږ ته د خپل ژوند پروا ده موږ ته د خپل وطن پروا ده موږ ته د پښتنو پروا ده موږ ته د خپل عزت پروا ده د خپلو ړنګو کورونو د خپلو خوندې مندې د اوښکو پروا ده په زور که څوک زموږ نه قرباني غواړي هم نه یې ورکوو که څوک قرباني کوي هلته زموږ ترونه او ورونه دغه شته دی ډېر فوج شاته ورولي که افغانستان درته ورغواړي نو دغه دا هم چې دغه یعنې دا پی ټي ایم د هغې تحریک کړې ده په کوم بنیاد وایي که بې بنیاده سوال بیا خو وایي بنیاد یې څه شی دی چې کړی دی چا سره څه شي ثبوت یې دي چې کړی دی خو داسې بې ثبوته داسې بې بنیاده خبرې تقریبا تر اوسه پورې په موږ پسې لګیا دي یعنې اوس هم تا سوالونه وکړل یو سوال دې رانه وکړو چې ایکسټرا جوډیشل کیلینګ راته یعنې زموږ چې کومه مسلې دي په هغه باندې څوک خبره هم نه راسره کوي اصل کې په دې موږ دغه خبره وکړه چې انټرویوز تاسو ډېر شوي او پای کې تقریبا دا بیا ستاسو نه تپوس شوی تاسو د هغې دغه جوابونه ورکړي زموږ په زړه کې دا تپوس ومو چې یاره د نقیب الله شهید په مرګ باندې اوس خاموشي ده تاسو د طرفه دا ولې ده خو چون کې موږ ته داسې لګېده چې تاسو به په منډه نه دا د زبردست کوېسچن مه کوه د نقیب الله شهید په کیس په حواله سره چا ویل چې خاموشي ده زموږ اخري جلسه په بنو کښې شوې ده نن چې نیټ ته لاړ شئ سر چیکه هغه سټیج وګوره تر ټولو لوی بینر د نقیب لګېدلي او هغه ټول تقریرونه راواخله په ټولو کښې د نقیب ذکر دی زه اوس د کراچۍ نه راغلی یم
ته زما ټول تقریرونه ورته چا ذکر دی پیل د نقیب ذکر دی زموږ جلوسونو چې تر اوسه پورې د دوی ذکر کېږي او تر اوسه پورې د پی ټي ایم په مطالباتو چې سره تېره اوس هم هغه یوه غده هغه مطالبه ده پاتې شو په آیین ښه نه دی ځان خلاصوي نو راوانور چونکې آییني چې کوم اړخ و هغه د نقیب د پلان سره و هغه ویل چې دغې زه خپل پیرایم هغې خپل وویل چې پی ټي ایم د آییني غټ چې زموږ سره هېڅ غه نه کوي سیاسي پریشر شو تر اوسه پورې 4 ځله آل پاکستان احتجاجونه صرف د روانور خلاف پی ټي ایم کړي دي هر ځل چې د روانور به پیشي وه د هغې کوټ مخ شو اوس هم سرچ کا د هغې کوټ مخ ته به د پی ټي ایم احتجاج روان وي 14 لویې جلسې یې کړي ټولې د نقیب او تر اوسه پورې هغې کیس نه که کیس حل نه دی پی ټي ایم هم د هغې مطالبې نه پرشا شوی نه دی د نقیب کیس به تر آخره پورې پی ټي ایم سیاسي پریشر په دې باندې ضرور اچوي چې هغه وي هېڅ کله کمی نه ده راغلی او نه داسې څه ده راغلی مسلې چې زیاتېږي څومره دومره په نورې مسلې باندې هم خبرې کېږي ډېره مننه کوم جي تاسو ټایم راکړ دایم آباد ته دایم وصله عزتمندو د منظور پښتین صاحب خبرې تاسو واورېدې زه دا ګڼم چې اختلاف دوه قسمه یو کورنۍ اختلافي او یو بهرنۍ اختلافي کله چې کورنۍ اختلاف راشي نو د هغه کور ورانېده ډېر اسان شي د هغې ړنګېده ډېر اسان شي چې د پلار او د بچو ترمنځه کله اختلاف پیدا شي نو پکار ده چې دا اختلافات ختم شي او ریاست هم دې خبرو ته سوچ وکړي او د دوی چې کوم جایز غوښتنې دي هغه ترسره کړي هغه پوره کړي ډېره مننه کوم تاسو